سلام الله وبرکاتو. د عملګری وي د سحر مازنه روستو د کېدل څنګه دي. زه به سره یو بل ټکم داخل کوم د مازیګر مازنه روستو د سحر مازنه روستو دواړه وختونه داسې قیمتي وختونه چې د روستو د کېدل نه دي په کار د مکروه دي. پر رزق کې د رزق د تنګسه سبب جوړيږي، رزق به برکتی به کې راځي. نو به هر حال او د کېدل نه دي په کار. البته داسې چوکیداران وي، داسې قاریان وي، داسې علما وي چې هغه د شپې بیانونو کې د شپې چې دینو داغي مصروفیات وي، اګه د سحر او بیا د سحر بیا چې دینو سبقونه شروع کیږي نو کاغه سحر منځو کې او داغي نه روستو د شي بیا سبق لرا پاسي نو پای کې څه خبره نشته دي. البته د چوکیداران و غیرم د شپې ډیوټیانه کې نو کاغي مو د شي څه خبره نشته دي. البته کوشش وکړ دي چې اشراق پورې وسړي بل څه کار نشته دي او بیا ټول ورځ فارغ وي نو هغه د اشراق پورې وي خپاد شي او داغي نه روستوري بیا ود شي. او کدا سي علماوي داغي خلکو مصروفيات وي نو بیا دغه د سار مانځنه روستو د شي مازیګر نه روستو د شي او بیا چې کم ټیم را پاسي نو هغه ټیم خپل درسونه خپل بیانونه خپل سفر شروع کیږي نو هغه د لپاره جایز ده. عام معمول کې او عام حالاتو کې کاغه وړې می کجمې وي او یو سړی خوبم پوره کیږي هر څه کې خو هغه عادت جوړ کړي چې سار مانځنه پس هغه د کیږي مازیګر نه روستو د کی نو ثانه دي کول پکار دغه د عادت پر خودل پکار دي د رزق تکسه سبب جوړيږي او بل د مکرو ټیمونه دي نو لہذا په دې کې ذکر او اذکار او په ښه اعمالو کې مشغولې دل پکار دي.